ناظرین افغانستان په حواله سره درې اهم ډیولپمنٹ چې په هغه باندې زه خبرې کوم نن تاسو سره درې اهم ډیولپمنٹ څه دي یو دا دی چې افغان طالبانو دا اومنل چیرې د ټي ټي پی او د دوی ترمنځ چې کوم دی هغه نیکسس شته دی دا څنګه په دې باندې په خبره کوو دویمه خبره چې راغلی ده هغه په ټي ټي پی کې دننه د جماعت الاحرار چې دی چې دا 2020 کې د ټي ټي پی کې دوباره شامل شو د هغې یو لیډر دارالافتا ته لیکلي دي چې آیا په مونږه د نور ولی مسعود دغه ټول چې څومره هغه د جماعت احرار او نور کمانډران نشتي وو یا وجلي وو د هغې باره کې اتفاق وغوښتی دی چې مونږ د اطاعت په دې حالت کې کوي شو که نه د هغې ډیټیل او دریم اهم خبر چې کوم دی هغه د امریکې نه چې کومې ګنګوسې دي چېرې امریکا واپس راځي افغانستان ته ولې راځي او څنګه به راځي دا درې خبرې دي چې په دې ویډیو کې په دې باندې به خبرې کوو دا ډېر اهم اپډیټس راغلي دي ما پرونه داسې په دې باندې کتل خو تاسو ته یو خبره کومه چې اوسه پورې اکثرو ملګرو خو زما چینل سبسکرایب کړی دی خو چې چا نه دی کړی نو هغه هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته وختاً په وختاً دا زه روزانه تقریبا افغانستان پاکستان حوالې سره تاسو سره به چې دا کوم ډیولپمنټ روان دي په دې باندې به خبره کوو نو لومړۍ خبره چې طالبانو دا ومنله چې ټي ټي پی او د هغوی ترمنځ یو نیکسس شته دی هغه څنګه لمبې خو تاسو ته پته ده چې پاکستان به هم دا خبره کوله دنیا به هم دا خبره کوله چې یاره طالبان ټي ټي پي سپورټ کوي هلته کې پټنځایونه دي ټریننګ سنټر دي القاعده مو سره شامله ده او بیا په پاکستان کې هغوی کارویانې کوي او په دې کې ورسره طالبان هم شامل دي دوی دا نه منله خو اوس دا څو ورځې وشولې چې پاکستان کې د ټي ټي پی خلاف چې کوم اپریشنز کېږي انټلیجنس بیسډ اپریشن په هغې کې اکثر افغان طالبان چې دي هغه یا د اهمو کمانډرانو بچي یا رونه چې دي هغه په نښه کېږي نو په دې کې اهم خو یو هغه تېره ورځ چې د احمد الیاس عرف بدرالدین چې و چې دی د بادغیس د ګورنر د ډیپټي ګورنر زوی هغه چې په ډي ای خان اپریشن کې هغه وجلی نو د هغه لاش طالبانو ډېر په خوشحالۍ سره چې کوم دی هغه ریسیو کو یو خو دا خبره دویمه په د 8 فروری باندې یو بل اپریشن شروع چې په هغې کې د یو بل کس چې کوم دی هغه لقمان ولد کمال خان د د تعلق چې کوم دی د خوست سره دی دا پکې هلاک شو وجلی شو نو د لاش هم په بارډر باندې طالبانو حکامو هغه اصول کړی دی دغه شانتې څه نور رپورټس هم راغلي سکیورټي ذرایع هم دغه وایي چې یاره اوس دا یو فارمل طریقې سره دلته کې کوم افغان طالب د ټي ټي پی اپریشن خلاف چې کوم اپریشن کې وجلی کېږي نو هغه هغوی د هغه لاش چې کوم دی اوس هغه فارمل چینل باندې هغه ریسیو کوي د دې مطلب دا دی چې هغوی دا اون کوي چېرې دا کس زموږ ځکه چې ته چاله لاش ورکړي هغه وایي چې او دا زما دی او دا زموږ دی نو دې مطلب دا دی چې هغه دا بیا تسلیموي یوه اوس دې کې بله هم ډیولپمنټ چې شوی دی هغه د کندهار رپورټس دا دي چې هلته کې په دې حوالې سره هم خبرې روانې دي چې کوم د کندهار ټوله دا یا طالبان دي هغوی هم دې شي ته چې کوم دی ډېر په جبر نظر سره ګوري او دا خبره کوي چې یاره د حقاني نیټورک دا ټي ټي پی چې دا د حقاني نیټورک ایکسټینشن دی اصل کې ټي ټي پی او حقاني نیټورک یو دی او بدنامیږي په ټول طالبان او بیا پاکستان چې کوم سخت دریځ اپناو کړی دی یا د افغانستان سره پرونه ما په دې یو ویډیو کړی وه چې کوم سفارتي تعلقات یا سیاسي تعلقات هغه یا تجارتي اقتصادي تعلقات خراب شوي نو هغه د ټي ټي پی د وجې نه دي نو هغوی دا خبره کوي چې په دې حوالې سره رپورټس دا دي چې کیدای شي زر د ټي ټي پی حوالې سره د کندهار نه یو اهم خبر هم راشي یو دا خبرو دویم خبر تاسو ته ما ویلو چې د ټي ټي پی او د جماعت الاحرار ترمنځ اختلافات اگر چې جماعت الاحرار چې کوم دی دا په ټي ټي پی کې په کال 2020 کې دا جوړ شوی په کال 2014 کې او مومند د پاکستان چې کوم ضلع ده قبایلي ضلع پخوانۍ هغې کې دا جوړ شوی او بیا دې کې بیا د شامل شوی د دغه سره د ټي ټي پی سره کله چې ټي ټي پی کې دا مختلف ګروپونه طالبانو بیا د شاملولو کوشش وکړو نو دیم پکې شامل شو اوس د دوی ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي لومړی خو دا ده چې په کال 2022 کې دا کوم قاري محمد داویزي وجلی شو نو د هغې نه خبرونه راتلل چې یاره انټرنلي د هغه په دې قتل باندې دننه یو فیکشنل وار چې کوم دی یعنې په دې کې دننه مختلف فیکشنز چې کوم دي د هغې ترمنځ جګړه روانه ده
او دا قاری محمد داویزی د نوم ابراهیم او دې وجلې شو. نو په دې باندې ډېرې خبرې کېدې، خو اوس چې کوم هم ډیولپمنټ شوی دی هغه دا دی چې د جماعت الاحرار کمانډر دی محمد افریدي د ټي ټي پی چې دا وخت کې کوم امیر دی نور ولی محسود، مولوي نور ولی محسود، د هغه باره کې د ټي ټي پی دارالافتا ته خط لیکلی دی او په هغې کې یې یو سوال کړی دی چې یاره آیا د مفتي نور ولی د هغه اطاعت مونږ کوي شو؟ ولې هغې دا خبر الزام لګولی دی چې یاره مفتي نور ولی د ټي ټي پی یا د دوی چې ورته مجاهدین وي کوم جنګجو دي هغې ډېرو په قتل کې ملوث دي. لمبې دا خبره الزام لګولی دی چې یاره د حکیم الله محسود ګروپ چې کوم دی د هغې څه 250 کسان چې دي دا نور ولی محسود د هغې په قتل کې ملوث دي. یو دا ویلي دي، بلې دا ویلي چې عصمت الله شاهین بیټني چې کوم دی د هغه قتل چې کوم دی هغه هم د الزام لګي چې دا نور ولی محسود کړی. دغه شان دی وی چې د شهریار محسود د هغه قتل منصوبه بندي چې کومه ده سره دغه سره 14 ملګري د هغې سازش کې هم نور ولی محسود شامل دی. بل دا ویلي دي چې د فاونډینګ ممبرز چې کوم د ټي ټي پی مولوي فضل الله د هغه د خلاف سازش چې کوم دی په هغې کې نور ولی محسود چې کوم دی پکې شامل او دغه شان د خالد خراساني دا د جماعت الاحرار یو ډېر اهم کمانډر د هغه په قتل کې د سره د ملګرو وایي چې ځکه چې دوی دا وایي چې لکه د خالد خراساني او د سره ملګري وو هغه مفتي نور ولی صاحب خپل کور ته راوغوښتو او بیا هغه قتل کړی شوی دی. نو وایي چې د هغه په قتل کې هم د ملوث دی. نو سوال یې د دارالافتا نه دا کړی دی چې لمبې خو دا تاسو ګوره او په دې کې د زیاتره د قتل داوی دی د افریدي خبره کوي چې یاره دا منلیم دا مفتی صاحب، نو آیا په داسې حالاتو کې مونږ د ده اطاعت کوي شو او د ده حکم منلی شو که نه؟ دا دویم ډېر اهم خبر دی او دا مختلف ذرایعو سره رسنو کې یا په میډیا سره دا خبرونه راغلي. دریم ګران کتونکو د افغانستان حالات چې ورو ورو خرابېږي، نو په دې کې اهم خبر بل هغه دا دی چې آیا امریکا واپس افغانستان ته راځي که نه؟ خو که موږ وګورو کله چې ډونالډ ټرمپ د الیکشن کمپین کوو نو هغه وخت کې هم دا خبرې کولې چې یاره افغانستان کې دا وډرال چې کوم شوی دی بایډن په وخت کې په کومې طریقې سره فوج رایستې شوي دي، وسلې یې پرېښې ده، اسټس یې پرېښي دي، دا ډېره غلطه شوې ده او افغانستان اوس هم چې دی دا خطر دی د امریکې ته یا د امریکې مفاداتو ته. نو د ریپبلیکن کوم چې د ډونالډ ټرمپ پارټي د هغې کانګرسمین چې دی هغه دا خط لیکلی دی، بلکې هغه یو انټرویو کې دا خبره کړې ده چې آی ایس چې کوم دی دا یو ډېره لویه خطره ده او دا خبره بیا پرون یو ان هم د اقوام متحده هم دا خبره کړې ده چې آی ایس د افغانستان نه اوس هم یو ډېره غټه خطره ده. نو د کانګرسمن دا خبره کوي چې په کومې طریقې سره او دا چې کوم دی د خپله باندې سابقه سینیر کمانډر هم پاتې شوی دی، د امریکې د فوج سینیر کمانډر هم پاتې شوی دی. نو دی دا خبره کوي چې یاره په کومې طریقې سره فوج راایستلی شوی دی، کومې طریقې سره ټول اسټس هلته کې پرېښي دي او کومې طریقې سره افغانستان مونږ پرېښی دی. نو دا دی چې په روان وخت کې افغانستان د امریکې دپاره یو ډېره لویه خطره ده او دا مونږ داسې پرېښی دی چې یاره دلته کې د دې ځای نه په مونږ باندې حمله کېدی شي او دلته چې کوم ګروپونه دي هغه د امریکې مفادو ته خطره ده. یو دا خبره کړې. بل دا کس چې دی د کانګرسمن دی د ډونالډ ټرمپ چې کوم ان ایس ای دی نیشنل سکیورټي ایډوایزر دا دغه ډېر نږدې ملګری هم دی، مطلب دا دی چې ډایرکټ دغه دی ورسره. اوس دی هم دغه خبره کوي چې د افغانستان نه مخالفین چې کوم دي دا په مونږ باندې حمله کوي شو په کومې طریقې سره چې مونږ افغانستان پرېښی دی. د دې مطلب دا دی چې دا مونږ باقاعده دعوت ورکوو خپل مخالفینو ته چې د افغان د خاورې نه په مونږ باندې حمله وکړي. نو دا درې اهم موضوعاتو چې مې تاسو سره نن شیر کړم، یو د افغان طالبان او د ټي ټي پی ترمنځ چې دا اوس دا خبره مخې ته راځي رابرسېره کېږي او په کومې طریقې سره په بارډر باندې د افغان طالبانو حکام د دوی د لاشونه اکسپټ کوي او وړي او هلته کې خپل علاقو ته یې رسوي. او بله خبره د کندهار نه چې دا کوم خبر راغلی چې ټي ټي پی یو ایکسټنشن دی د حقانی نیټورک او بیا د ټي ټي پی دننه د کوم رسنیو چې دا وایي چې لکه محمد ابراهیم افریدي د چې د دارالافتا ته کوم خط لیکلی دی
چیرې لکه دا څنګه موږ د دې اطاعت کوو نه کوو، او دریم دا خبر چې کومه د امریکې د واپس افغانستان ته راتللو د انګازې چې کوم دي، دا درې اهم خبرونه نن سبا په میډیا کې، په نړیواله میډیا کې، پاکستاني میډیا کې په دې کې په گردش کې